أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سورة النساء سورة النساء ته سورة النساء ځکه وایي چې دې کې د زنانو ذکر دی د هغوی د حقوقو ذکر دی دا مدنی صورت دی ترتیب په لحاظ سره څلورم دی او نزول کې دوه نوي دی یعنی اتقم سلام نمبر آیاتونه به کې یو سل او شپږ او یادي او څلېرویشت رکوعات دي په دې کې د دې نه مخکې سوره ال عمران سوره بقره سوره فاتحه ذکر شو سوره فاتحه کې اجمالی ټول قرآن الله ذکر کو او بیا سوره بقره کې حال د منافقین او صفات د مؤمنانو او پہلے کتابو کې د یهودو تفصیلی ذکر ہو او دارنګې د میدان قتال نه کوزولو نمخ کې د مؤمن لس اوصاف چې هغه ذکر کړل الله او دارنګې امور د تدبیر منزل د پاره د دې چې جهاد کې قتال کې نو مخ کې ځان برابر کا ځان د ظلم نه بچ کا نو سوره آل عمران کې کثرت سره بیا حال چې د هغه د اهل کتابو او خاص طور باندې د نصرانیانو الله ذکر کو او دې کې په جماعت باندې زور او چې جماعت جوړ کړي او جماعت سره ځان کلک کړي اختلاف مکوئ تس نس کې گئی مو نو سورہ النساء کی دیتم سورۃ القتال ویلے کیږي او دې کې الله رب العزت هغه امور د تدمیر منزل ذکر کوي اتلس چې مخ کی قرآنی کې ځان جوړ گئی برابر کوي اصلاح کوي انصاف قائم کوي نو بیا وروسته به د دشمن مقابله کوي دارنګ دې صورت کې د اهل کتابو ذکر دی او د مؤمنانو اوصاف پکې الله بیان کړی دي لیکن زیات چې دی هغه د منافقانو او قبیح اوصاف چې دی هغه الله ذکر کړی دي ناکار صفاتونه یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم تقوا اختیار کړئ در خپل یعنی ځان بچ کړئ د مخالفت در خپلنا الذي عرف تاسو خلقكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا د یو نفس نه تاسو پیدا کړی او مراد د دین آدم علیه السلام دی او د دې تفصیلی ذکر په سوره بقره کې الله رب العزت کو چې هغه الله د خاور نه پیدا کړل او بیا سوره حجر کې هم د دې تفصیلی ذکر راځي او دارنګه سوره صاد کې اگر جو اس بدا دے دور کی بعض داسی ناپو حرالل چې هغه د آدم علیه السلام تخلیق چې هغه نمنې هغه به د مخ کې چینجیو او رو بیا ترقی کول انسانان ته جوړ شول داسې ناپو خلق ته نه د مخ کې چینجی نو الله رب العزت فرمایي انی خالقم بشرا من طین ز پیدا کول کې هم د انسان د خاورې نه او ډمبه انسان الله د خاورې نه جوړ کو او بیا خپل امر پاغه کې پوکو او ژوندې کو او دغه آدم نه دغه بیبي الله پیدا کړه او خلق منها او جوړ کړه پیدا کړه د پیدای کو دغه نفس او خلق او پیدا کړه منها دغه نفسنا زوجها بیبي دغه نفس یعنی هوا
قران کې دا غي نوم خو نه دي ذکر، مفسرین لیکل دي چې دا غي نوم حوا و. بهرحال دومره ویل کافی دي چې داغه زوجا داغه بیبي پیدای کو آدم علیہ السلام پیدا کړی تاسو خلق الله د یو نفسنا وخلق منها او پیدا کړی دا دغه نفسنا زوجها بیبی ددا وبث او خارج کړل منهما د دې دواړو نه یعنی د آدم او د بیبینا رجالن نارینا کثیرن ډیر و نساء او زنان ډیرې. په کثرت سره دغه دواړو نه بیا الله نارینه او زنانه چې د په ځمکه باندې خواره کړل. واتقوا الله الذي ذات بچ کئ دا الله د نافرمانی نه دا هغه الله تساءلون چې سوالونه کوي تاسو به دا غنا. یو معنا دا تساءلون به چې تاسو دا غو سوالونه کوي، او دویم معنا دا دی دا کوي تساءلون یو بل تاسو واسطه ور کوي به دا غدنم چې الله د پاره زما دا کار وکا. نو دومره لوی الله پتا سو دومره ګران او بیا دا خبر نه مني ولې نه مني. والارحام او ځان بچ کئ دا الله دنا فرمانه نه په خپل والي کې، یعنی چې خپل والي کې پرشتہ داري کې کم احکامات الله تاسو ته درکړي دي هغه مماتوي داغه خلاف مکوي. ان الله بیشک الله پاک کان دے علیکم پتا سو باندې رقیبا نگہبان حفاظت کون کے ساتون کے. وآتو الیتاما د دې نواز د امور تدبیر منزل ذکر کړي، یعنی آغا امور چې باغې سره تب دا الله په دین باندې عمل کې نو ستا جماعت په مضبوطیږي، دین په مضبوطیږي، ستا ایمان په مضبوطیږي او تکمیل طرف ته بتځي. وآتو الیتاما او ورکوي یتیمانو ته اموالهم مالونه داوي. ولا تتبدلوا الخبيث او مبدلوي پلیت مال بالطیب په پاک سره. یو معنا د دې دادا یعنی دا مکوې چې ستا مال چې دی هغه ردی مال له او د یتیم مال چې دی هغه کرم مال له خمال له نو هغه ځان تراواړي او خپل ردی مال هغه تور کې او بیا وی چې ما دا هغه حق ورکو دي ته حق ورکول نه وای دا هغه چې کم مال له هغه تور کا. او دیمه معنا د دې دادا خبيث په معنا د حرام او طیب په معنا د حلالو. ولا تتبدلوا الخبيث او مبدلوي حرام بالطيب بحلال سرا، یعنی کم شی چې الله ستاسو لپاره منع کړی دی هغه اخلي او کم شی چې ستاسو لپاره الله روا کړی دی جایز کړی دی هغه نه اخلي. ولا تتبدلوا الخبيث او مبدلوي خپل ناپاک مال ردی مال بالطيب پاک کرا او پاک مال د یتیم سرا. ولا تاكلوا او مخری تاسو اموالهم مالنا داوی الى اموالکم سره د مالونو خپلنا. الى بمانا د معا الى اموالکم د مالونو خپل سره چې داغه مال والے د خپل مال سره ګډ وډ کې او دا درس دی په تړه دی. انه بشکدا کان ذی حوبن گنا کبیره لوی هو ولکی ها او با ارتکاب د گناہ او جرم تا. انه بشکدا کار کان ذی حوبن کبیره گناہ لوی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَوْ كَيَرِي گئی تاسو اللہ تقسطو چی انصاف بون گئی تاسو فِلْيَتَامَا پبارد یتیمانو زنانو کی پبارد یتیمانو بچوں کی شنکو کی. فَانْكِحُوا نُنِکا کوئی ما دہاغ زنانو سرا طاب لکم چی حلال دی دپارستاسو. دتاب یو مانا دادا چی تاسو تخیل لگی ستاسو پسندی او بل معنا مفسرین د دې کړي د احل باندې
یعنی چې حلال دي تاسو لپاره. فانکحوا نو نکاح کوي ما د هغه زنانو سره طاب لکم چې حلال دي لپاره تاسو من النساء د زنانو نا مسنا دوا مسنا معنا دوا، لیکن پدې کې مفسرین لیکي چې تکرار ده. مسنا دوا وثلاثا او درې ورباع او سلور، یعنی ټول مؤمنانو ته دا خطاب ده چې دوه کوا او قدرې کول غواړي دریو کا او کسلور د کاونه کول غواړي په یو وخت سلورم کول شي ته د اجازه ده زیات نه زیات. فإن خفتم نو کيري گئی تاسو الله تعالی چې انصاف ونه گئی تاسو فواحدتن یو کافدا بیا دوا او دریو سلور سره کې ځان شوګه خلکو دا چې رزم ډیر بهادر یما چې دوا او دریو سلور ودونه به کړی دي انصاف نشه کوله دا وای حق نشه ادا کوله نو بیا زیات ودونه سره کې فواحدتن یو کړه دي او حقیقت هم دا دی چې په یو کې کم انصاف او کم سکون هغه په دوا او دریو سلور کې نشته ده. نو بهتر دادا چې سړی یو واده وکي بس دا کافی دی، نور د دین کار دی کوي ځان دې د دین په کار کې مشغوله کی په ودونو باندې سکي بیا په آخرت کې الله رب العزت په ډېر شی وینځي ور کې مزه وکړي دا دنیا د دین د کار دلته الله راضي کا د دین کار کوا. لیکن چې کم سړی انصاف کولای شي او وسره سي هغه کولای شي اجازه شته ده دوا درې سلور د مغرب او د یورپ په دبدبه کې نه دی راتل پکار چې هغه وایي چې نه مطلب وایي چې نه شریعت اجازت کوي لیکن شریعت تا پابند کوي شرط لګي فا د تعرف عطف وای او ان چې دا شرطیه ده. فإن خفتم شرط ده کيري گئی تاسو الله تعالی چې انصاف ونه کوي. فإن خفتم نو کيري گئی تاسو الله تعالی چې انصاف ونه کوي فواحدتن یو کافدا او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالکان دي خیلاسون استاسو مراد تینی وینځه انن په کې داسې مرالو لکه وینځه په کې د کم څه نراله لکه وینځه په کې د قران نراله ته قران کله منی ته په من کې قران ہے که قران دا منلې نو دا وینځه منلې او وینځه مسله چې د قران ذکر کړل دارنګي احادیثو کې او دارنګي په سبیل المؤمنین کې په تواتر سره دا ثابت تا چې وینځه سره نکاح نشته ده دا مال غنیمت ده چې د چا پیسې کې راشي او کله چې دا آزاد شي نو د آزادېدو نه وروسته نکاح ده کدا هغه مالک سره رضای نکاح کول غواړي یا بهر د چا سره کول غواړي لیکن غلامۍ کې نکاح نشته ده او دا مسله قران واضح کړی دا. او ما ملکت یا هغه چې مالکان دي ایمانکم خیلاسون استاسو ذالک دا ادنا نزدې دا الله تعالی چې اول بن کوي تاسو یعنی په انصافي بن کوي تاسو اول بغړو مانو باندې لغات راغسته ده په معنا د ظلم د انصافي او دارنګ میلان او اول چې ده دا یو اصطلاح د فقه په مسله د وراثت کې د کلمال چې په فروض ذل فروض کې تقسیم شي او داغه نه روسته کمال پاتې شي هغه ته مسله د اور ویل کېږي نو دلته اول په معنا د بے انصافي ذالک دا الله چې کما مسله درته بیان کړه فواحدتن او ما ملکت ایمانکم چې یو کافدا یا هغه چې وینځایستا ذالک دا ادنا نزدې دا الله تعالی چې بے انصافي بن کوي تاسو یا الله تعالی چې میلان بن کوي تاسو وی تا نه چې وی ته میلان کوي او بل تاسو جوړند ساتلې د ظلم ور سره کې وآتوا النساء او ورکوي زنانو تا دویم امر د امور تدبیر منزل لا وآتوا النساء او ورکوي زنانو تا صدقاتهن مہرون داغي دلته صدقه په معنا د مہر ده نحلتن بخوشاله سرا فین تبن لکم نکما فین تبن لکم نقدر کی تاسو تا بخوشاله سرا ان شئین سشے
منه دغه مارنا نفسا دزانا فکلوه نخری دغا حنیاً فمزمزا مریاً فحلال او مریا ویلکی هغه ته چې هغه زر هضمېږي نو په خوشحالۍ سره خورا او په مزو سره خورا د دې دواړو معنی تقریبا یو ده ولا تؤتوا السفهاء او مور کوي بے وقوف ہوتا ناپو ہوتا اموالکم مالون اخبل اللتی هوا یعنی اراره دی دے یا خورئے دی دے اوستا پټبر کې دے پرشتداري کې دے او تقسیم کیږي او هغه اراره ستا داسې دی چې اغلا په هنه دے وړو کې دے معشوم دے نو داغه مال لاغت مور کو په تقسیم کې د ځان سره کېدا ولا تؤتوا السفهاء او مور کوي ناپوهتا اموالکم التي مالون استاسواغا جعل الله چې ګرځولې دی الله پاک لكم د پارستاسو قیامن سبب د ژوند قیام هغه شی دوی چې باغې سړی ودرېږي کنه نو رزق باندې سړی ولاړی قیامن سبب د ژوند ورزقوهم او رزق ورکوي هغوی ته فیها پدې کې وقصوهم او جام ورکوي هغوی ته دا هغوی چې کوم خرچه ده هغه هغوی ته دغه مال نه ورکوي چې دا کومه پوری تقسیم نه شي هغوی مطالبه کوي چې زما مال راکا وقولوا او وینا کوي لهم هغوی ته قولا معروفا وینا د شریعت موافق چې او بچیا داستا شعر طالب در کوم خلق ناکام ہوگا چې تلک لوی شي په خو بد باندې پوه شي مستعمال ان شاء الله دا ما سره امانت ته طالب در کوما او ابتل الیتاما اواز میخ کوي د یتیمانو ازمائش کوي د یتیمانو امتحان اخلي د امتحان یتیمانو حتا تر دې پوری اذا بلغ النکاح چې ورسیږي عمر د نکاح تا او بعض خلک کوئی چې یاره عمر د نکاح په کې لاچار اوسته دي او دا مسله هغه وخت کې بیانېږي چې کله دوی هغه روایت د بخاری ذکر کړي چې پیغمبر علیه السلام د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سره د شپږو کالو په عمر کې نکاح کړي او بیا په 9 کالو کې رخصتي شوی و نو کبیا و ته سړی وای چې یاره دا د قران نه خلاف دی او د قران نه دلیل راوړ نو تا ته په قران کې دلیل نه ښکاری قرآن خو واضح ذکر کړی دی حالانکه مسله د وراثت ده لیکن ګوره هغه مسله په وراثت کې الله وی عمر د نکاح ته چې کله ورسیږي یعنی بلوغ ته دی ورسیږي حتا تر دې پورې ذا بلغ النکاح چې کله ورسیږي د عمر د نکاح ته پاین انستم نقوم میتاسو کپو شی تاسو کا علم حاصل کئی تاسو منهم د دینا محسوس کئی تاسو د دینا انا سوی لکی کی محسوس کول ہوتا فین آنستم نو کا محسوس کئی تاسو منهم د دینا رشدن پوها کپدی کی پوهی او تاسو محسوس کئی دا نو یو جینې غدا سی چاغه د ګډو کو سره لوبي کوي او غریب په ځانګو کې د وړو سره ځانګي او مور دی ورته आवाज کې چراشه او سنباله دي کې ولته دی خاون لبوزي د سلو پنده د سلور 500 کالو سړی په کې دي کې چې داستا خزه دواله دا څومره مذاق دی د دین سره بیا خلک وي تاسو روایت نه منئ موږ وای تاسو پیغمبر نه منئ تاسو د پیغمبر بے عزتی کوئ نو موږ داسې روایتونه څنګه ومنو چې د سلور 500 کالو پیغمبر دی او تاسو وای د 9 کالو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مور بول لو بغیر کې ورته کېنه ولا چې دا واره ستا خدای رستا امانت ده نو سلام ته کې خو حیا او کوي کنه ټیک دا روایت د بخاری ده لیکن بخاری انسان ہو او د بخاری مرتبه د پیغمبر نفقته ده نو خیر دې کدا روایت رد کې نو اس پی نه کېږي سب بلا پی ناراضي او د پیغمبر په عزت باندې حمله مکوا تمره الزام تمره غټ الزام لگوا فَإِنْ آنَسْتُمْ نُقَوْ محسوس کئی تاسو منهم ددینا رشدن پوها فدفعون واپس کئی الیہم دغ یتیمان و معشومان ہوتا اموالهم مالون داوی یعنی وس کو معشومان نه دی بالغان شوی دی نو مراد نه دغ یتیمان ته واپس کئی فدفعون دفع کئی یعنی واپس کئی
الیہم آغویتا اموالهم مالون داغوی ولا تاکلوها او مخری دغمال اسرافا فزیاتی او ظلم سرا و بدارا او زرزر دا غرض دی پہ تڑل دے چیرہ دے بلوئی کی داغینا مخ کے مخ کئی تالکا او دا راو غواړه او هغه راو غواړه دا مزه وکړه هغه مزه وکړه چې دا مال زلزل ختم شي ولی الله ته پته نشته چې ته دا کار کې ولا تاكلوها او مخری دغه مال یتیم اسرافا بزیاتی سرا و بدارا او زرزر ان د دې خبرې د دې یرینا یکبرو چې لوی بشدي دا یره د سره دا ومن کان غنیا او سوک چې مالدارا فلیستعفف نزان دی بچ کې د مال د یتیم لګولنا فلیستعفف ځان دی بچ ساتي یعنی که غریب دی نو بیا ټیک دا داغه د مال نه دی لګ لګالي داغه خرچه دی پکې چې داستاله لیکن که مالدار دی نو دغه تم ضرورت نشته دی الله بوله اجر ورکی د یتیم مال دی به طور امانت د ځان سره وساتي او صدقه دی وکي د خپل مال نه داغه خرچه ورکړي ومن کان غنیا او سوک چې مالدار ای فلیستعفف نزان دی بچ ساتي ومن کان او هاغه سوک چې فقیرا غریب فلیاکل نخردی بالمعروف د شریعت مطابق یو ځای خرچه چلیږي نو په انصاف سره سړي د هغه مال اخلي سړي خپل لیکن دومره چې څومره هغه خوړې شي دا نه چې دوی سلور یا هغه یو دی د سلور برخه د خپل هغه مال نه لې او د سلور هغه پاګه داغه نم والی نه داغه نه بدوم را لې چې څومره داغه خرچه کیږي فایذا دفعتم نو کله چې واپس کوي تاسو الیه ما ویتا اموالهم مالون داوي او کله چې اذا راشي اگر چې دفعتم چې دا ماضی صيغه ده لیکن اذا په داخل شوه ده نو اذا اکثر چې دا استقبال د پار راځي نو معنی به بیا داشي فاذا دفعتم نو کله چې واپس کوي تاسو الیه هم د یتیمانو ته اموالهم مالون داوي فاجهدوا نو گواهان ونسي عليهم باوي باندې دانه چې سبا ته جنگ جوړ شي چې تا هم له هیڅ نه دی را کړی لوی شي او بیا داسې نه چې هغه فنکاری نو کله هغه فنکاری نه بم ځان بچ کې گواهان به ونی شي چې سبا گواه سره ای فاجهدوا نو گواهان ونسي عليهم باوي باندې وکفا بالله او کافی دی الله حسیبا حساب کونکي للرجال د پار د نارینه او نصیبون حصدا مما دها بمالا ترکل والدانی چې پر خو دې مور او بلار والاقربون او خپلوانو وللنساء او د پار د زنانو نصیبون حصدا او زمون په معاشره کې خود زنانو یې ساړو شته دی دا الان کې قران بار بار ذکر کوي چې د دې حق ادا کوي او وللنساء او د پار د زنانو نصیبون برخدا مما دهغه مالا ترکل والدانی چې پر خو دې مور او بلار والاقربون اخبلوانو مما دهغه مالا قلا چې لګي منو داغینا او کثرا او کزیاتی کلک مال او کزیاتی په انصاف سره تقسیم کړي نصیبا دا برخدی دا برخدا مفروضا مقرر کړی شوی یا فرض کړی شوی و اذا حضر القسمت کله چې حاضر شي تقسیم تا اولو القربا خاوند خپل والی والیتاما او یتیمان والمساکین او مسکینان فرزقوهم نو رزق ورکي اویتا منه دغه مالنا نو بعضی سچ اکثر مفسرین لیکي چې دا آیت چې دا منسوخ شو کله چې د تقسیم د میراث آیاتونه الله نازل کړل په دې صورت کې نو دا آیت چې دا منسوخ شو حالانکه دا منسوخ نه دی ښا دا د تقسیم نمخ کی ذکر دی چې لا تقسیم نه ده شوی او بعضی به کې دا سدي چې هغه محتاج دي کمزوري دي دا غوي سره سشته نه او بعضی به کې مالدار دي نو د مالدار خو د ساجت نشته دي چې تقسیم نه کوجرا سبا بلرز میاش پس کال پس لیکن غریب باندې خو تکلیف ده کنه غوي مال خو دې سره کوي الله او هغه خو دې لک سور کوي کنه دا غته برخینا
چې بیا کله تقسیمیږي نو هغه به بیا ته واخلې چې وای تا دومره مخکې اغستی و. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ او کله چې حاضر شي قسمت یعنی تقسیم د مال، کله چې حاضر شي تقسیم د مال تا اولو القربا خاوندان د خپلوالۍ والیتاما او یتیمان والمساکین او مسکینان، مراد د یتیمان او مسکینانو نم دغه رشتہ داران دي چې په وراثت کې راغوي سلام. فرزقهم رزق ورکي هاوی دا منو دا غیرا وقولو او وینا کوي لهم ویدا قولا معروفا وینا خیستا وینا خا یعنی وینا د شریعت موافقه. وليخشى الذين او پکار دا چې ویریږي هغه خلق لو ترکو کچری دوی پر خو دی من خلفهم رستد ځان ذریه اولاد ضعافا کمزوری یعنی ماشومان، یعنی نن د چا مال د سره دی او د چا اولاد پاتې شوی دی او داغه په مال باندې د حمله کوي نو دې په خپل زړه کې ویریږي سبا د دسرم دا کې دی شي چې د مال پاتې شي او د اولاد وړکه او باغ مال باندې بیا خلک قبضه کوي نو څنګه وي نو دې دم داسې نه کوي دا ظلم. وليخشى الذين او يريق دي هاغ خلق لو ترکو کچری پرید دوی من خلفهم رستد زانا ذریتن اولاد ضعافا کمزوری یعنی ماشومان خافو یریگی با علیهم باغوی باندې چې زما د بچو سره به خلق سکي نو دا هم د چا بچی دي ګنا تا ته چې پاتې دي. فلیتقوا الله نو یریږي د الله نه ځان بچ کړي د مخالفت د الله نه. وليقولوا او فقادا چې وی دی قولا سدیدا وینا برابر. ان الذين بشکا هاو کسان یاکلون چخری اموال الیتاما مالنا د یتیمانو ظلمن بظلم سرا انما بشکا یاکلون آچی دی فی بطونهم پخیٹو خپلو کے نارا اور د جہنم. یاکلون ترجمہ زمان پختو کی آچول یاکلون آچی دی فی بطونهم پخیٹو خپلو کے نارا اور د جہنم. وسیصلونا او زرد چی داخل بکڑے شدوی سعیرا اور سیزون کی تا سعیر آغا اور تو ہوئی چاگل لمبے ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت